بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوالو، مټه کې موجود یم. کتونکو تاسو ته معلوم ده د کورونا د وبا دپاره چې د مختلف تنظیمونه چې دي، څوک د سپیري، څوک د سینیټایزر په مد کې چې دی خپل اکټیویټیز کوي. دغه رنګ چې دی زه نن هم د سواتی قوم اسوسییشن پاکستان تنظیم سره موجود یم. د هغې صدر، د هغې کابینټ چې دی هغه موجود دی. په مټه کې دوی به نن څه اکټیویټیز کوي، د دغې په حواله باندې هغې نه لږه پوښتنه په دې حواله باندې کوو چې د دوی اکټیویټیز نن څه دي. الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه رحیم خان نیوز صاحب او د مټې د ایسیچو عزیز خان ډېره مننه، ډېره شکریه. او زما د ټیم د ملګرو د ظفر صاحب او د محمد امین مسلم لا ټول ټیم ډېره مننه. نن په لکه څنګه چې موږ په ټوله دنیا کې یو وفا خپره ده او د هغې په مد کې موږ د عوامو سره څه ډاډ ورکړو، څه هغو له ریلیف ورکړو. نو په دغه مد باندې ما بهرین زموږ سواتی قوم اسوسییشن د تنظیم د طرفه مدین بارین کې موږ سپیره وکړو، خوازخیله کې موږ وکړو. نن موږ وایو چې موږ په خپل مټه کې وکړو. نو زه د ایسي مټې او د ټیمو صاحب هم انتها مشکور یم چې هغوی اجازت راکړه او ایسیچو صاحب په خپله باندې نن زموږ سره په موقع موجود دی. نو غواړو چې موږ هم د خلکو سره په سه امداد کې شامل شو. کتونکو دا و د سواتی قوم اسوسییشن پاکستان پریزیډنټ و چې هغې شیرین سواتی صاحب تاسو سره خپلې خبرې شیر کړې. زموږ سره په دې موقع باندې ایسیچو مټه ولاړ دی چې دې اقدام ته په کم نظر ګوري. نور تنظیمونه چې راځي هغې خپل اکټیویټیز کوي، هغې ته څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل میډیا رونو او د دې تنظیم ډېره شکریا ادا کوم چې هغه د عوامو دپاره داسې د یو خیر ښېګړي کار کوي او دوی د خپل داسې قیمتي وخت د عوامو د خیر ښېګړي دپاره استعمالوي. دا وبا په ټوله دنیا کې راغلې ده، د دې دپاره چې دغه شان انشاءالله دا اقدامونه کېږي نو دا وبا به کنټرول او دا به دغې چې دا زموږ د ټولو تعاون دوی سره او خاص کر دوی د غریبانو خبره وکړه نو چې د غریبانو په دې روژه کې خاص کر مالدار وزدار خلک چې دی چې هغو د دوی سره خپله روټۍ نیمه څنګه چې دوی په دې جذبه باندې راوځي دي چې دغه شان هر سړی په دې جذبه باندې د غریبانو خلکو سره ډېر زیاته خیر ښېګړه وکړي چې د دې تنظیم سره پوره تعاون وکړي او موږ سره په خپله شانه به شانه ولري. کتونکو تاسو خبرې واورېدې. اوس مزید پروګرام هم مخکې تاسو ګورئ چې یاره دوی سپیری چې څه طریقه باندې کوي، څومره سټاف دی، دا ټول ورسره روان دي. دغه مناظر به هم تاسو وینئ. تاسو ما سره اوسئ. अपना है जिस पे ईमान, सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान. अपनी है एक पहचान, अपना है जिस पे ईमान, सब पाकिस्तानी मिलते हैं तो बनता पाकिस्तान. चुके हैं दुश्मन, हमने हार न मानी है. सारी कौम ने मिलकर भी जो वो कुर्बानी है. जीना है बस मुल्क की खातिर अपनी एक दुआ, सरहद पर सब साथ खड़े हैं अपना एक दिफा, एक दूजे के. جی کتونکو تاسو ته معلومه وه چې څنګه په بازار کې سپیره وشو. دوی پوره ټیم چې دی هغه اسپتال ته او بیا دلته چې تحصیل ته هم رالل. زموږ سره اسسټنټ کمشنر ټیمو صاحب هغوی هم موجود دي. دوی نه هم لږه پوښتنه کوو چې داسې تنظیمونه چې هغه په داسې حالاتو کې خپل اکټیویټیز کوي دې ته په کم نظر ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني رحیم خان صاحب، تاسو د میډیا ملګرو شکریه چې د کورونا وایرس خلاف دا کوم پروګرام شروع دی. دې کې تاسو ډېر ښه کردار ادا کوو. زه هر ځل تاسو د کردار هغه منم او واقعي دا ټولې دنیا ته مخامخ ده. نن دا کوم د سپری شروع ده، دا موږ چې کوم ملګري دي د سواتی ارګنایزیشن والدو په خپل خپل مددات کې تحت لګیا دي. دا سپری کوي او دا بازارونو کې لګیا دي سره سپری کوي. نو زه دا دو چې کوم هغه د ایکشن دا یا دو کوم د فلای عامه دپاره کوم پروګرام د زه ډېر اپریشیټ کوم او امید لرم چې دغسې نور چې کوم داسې فلای تنظیمونه دي یا داسې علاقې یونټې دي هغه به داسې راوځي او عوام بلایي دپاره او د وایرس د بچ کولو دپاره به خپل خدمات پیش کوي. مهرباني. مننه جی. کتونکو تیمور صاحب هم ولاړ دی او الن کې دوی هم خپل ډېر اکټیویټیز کوي په دې بازار کې. د دوی یو ډېر ښه رول دی. سر دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ دوی هم یو ستاسو سره هیلپ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر زیاته شکریه چې تاسو مونږ له دومره ټایم راکړو خپل قیمتي وخت نه. خو دا داسې وخت دی زما خیال دی چې
څوک هم په دې کې پیش شي او د خپل ارد ګرد د خلکو خیال وساتي، د چا وس کېږي د چا سره تعاون وکړي په هر شکل کې چې زما په خیال دا وخت د امتحان چې په دې کې موږ د یو بل سره اوږه په اوږه روان شو، خاص کر د خپل ګاونډ کې د خپل محله کې په خپل ایریا کې موږ وګورو داسې خلک به یي کېدای شي چې د هغو ته ډېر زیات ضرورت وي او موږ هغو په پټه خوله په چپه خوله د هغو هغه امداد وکړو. زما په خیال الله تعالی به زموږ نه د اوبه هم لرې کړي. اوس دغه شان څنګه چې دا اوبه روانه ده دغه شانتې اوس هغه ډینګي والا هم خطره شروع شوې ده، نو هغې باره کې هم زما ټول خلکو ته اپیل دی، موږ ورته نوټس هم ورکړی. هغه نوټسو کې لږ هدایات دي چې تاسو په خپلو ځګونو کې وګورئ، صفا اوبه مه پرېږدئ، بره په کوټو باندې وګورئ چېرته داسې لوښی پروت وي په هغې کې لږې اوبه ټینکۍ خپلې چیک کوئ چې هغه لیک نه وي، ځکه دا په ډېرو معمولي اوبو کې کېږي او بیا چې خور شي نو د هغې تاسو ته الریډي تجربه شته چې مخکې څومره دغه نو دا هغه وخت دی دې ټایم کې موږ ستاسو توجه اخلو د دې عوامو چې یاره دې وخت کې تاسو دا کولی شي چې تاسو خپل احتیاطي تدابیر وکړئ او مطلب لکه کوم ځای اوبه ډنډ کېږي یا داسې په کورونو په چتونو په غسلخانو کې په بالټو کې اوبه مه پرېږدئ صفا، ځکه دا په صفا اوبو کې کېږي. نو دا هم بس تاسو یو ښه د بچاو او دغه طریقې دي. زموږ د جذبې ته به هم ګوري، زموږ باندې به خپل رحم کوي. نو داسې هر تنظیم له هر کس ته دا پکاري زموږ د ټولو فرض دي، یوازې هر څه په حکومت باندې حکومت خو تاسو ګورئ چې خپل طرف نه څومره په هر ممکن کوشش چې دی نو هغه روان دی او شکر الحمدلله زموږ د ټولو لپاره خدای پاک دې په ټول ملک کې او په ټول دنیا کې داسې دغه وکړي لکه څنګه چې موږ وایو نن چې یاره دا فلحال تحصیل مټه چې دی دا کرونا فری دی، نو خدای پاک دې رحم وکړي چې مزید هم خدا به زموږ ټول په جذبو سره کېږي، مقابله به کوو انشاءالله تعالی چې زموږ نه د هر سړي په فرض جوړېږي دا په حیثیت د مسلمانو چې موږ د هر سړي د خپل ګاونډي د خپل خوا شاوخوا اوسېدونکو خلکو خیال وساتو، لږ په خپل ځان باندې تکلیف تېر کړو، د ډېر سختې نه به بچ شو، ځکه چې د اوبه داسې ده چې احتیاط پکې ډېر زیات ضروري دی. تاسو به ګورئ په هر طرف ته چې موږ ګورو نو هلته دا خبره کېږي چې تاسو خپل هغه سوشل ډسټینسینګ وساتئ، د یو بل سره فاصله وساتئ. نو زما په خیال دا دومره ګرانه نه ده چې د دې نه وروستو خدا نه خواسته د اوبه ډېره زیاته شوه نو بیا به زموږ لپاره کنټرول مشکل دی. ډېره مننه کتونکو څنګه چې ټیمو صاحب او ایسي صاحب او زموږ د مشرانو وویل چې دې وبا کې ټول خلک چې دی هغه شامل دی د دوی تعاون دی، یقینا چې د دې افسرانو او دوی چې خپل اکټیویټیز کوي دا چې مټه تاثیر مټه چې فری ګرځولی شي دا هم د دې خلکو په دې کې او د دې عوامو د دې تنظیمونو هم په دې کې ډېر یو لوی لاس دی. په دې کې موږ له پکار دي چې موږ د حکومت وخت سره د انتظامیې سره برپور تعاون وکړو. د پوره پروګرام ټیم سره اجازت راکړئ، د الله په امان.